أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सूरत العصر मक्की सूरत है। 11 नंबर दे पनुज़ूल के रुस्तु द सूरत इंशिराहना। मक्की सूरत के चिकल ज़िक्र करो तख़वीफ़ नुदल तकी वसूल द कामयाबी ज़िक्र कई। दारंगे मक्की सूरत के वे लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तपोस बकवले कीगी द नेमतुनो बारकी। नु तपोस बकवले कीगी नु द्वा किस्म खलक दी, यौ तावानियान दी और यौ कामयाब दी। सूरत के तरगीब दे आमाल सालिहोता। सूरत के अवलना शाहिद पेश कई पखुसरान द इंसान बांधे, वरपसे सलोर कारुना ज़िक्र कई चियागे बांधे इंसान निजात मुमी। वसूल द कामयाबी ज़िक्र कई। दे सूरत बारके इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाएलू कचा पदे के सोचो को न दागत निजात द पारा पूरा कीगी। वलअस्र गवाह दे माजिगर, आसर गवाह दे। यौ माना माजिगर, द्वे माना दा ज़माना व तारीख़। वलअस्र गवाह दे ज़माना, कसम दे प ज़माना बांधे या कसम दे प वक्त माजिगर। दाद्वाड़ गवादी पदे बांधे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान खामखा पखसार की दे। इंसान पतावान के रवान दे। आम इंसानान पतावान की दी और पसीत इस्तिस्ना कई या सलोर कार न पकी दी नागबा नहीं आवा पतावान की नहीं द तावान न बबची। आनोर टोल इंसानान चिगोरे न तावान की दी। नियव्वल आसर माजिगर गवा दे, ना माजिगर वली वे दादे वजना माजिगर चिकला सहारशी उरज प बरवाएँ रवानी उरज प खशी ची माजिगर शी उरज प इख्तिताम शी। इशारत देता जो इंसाना पैदाश वे जवान शवे और पसे आखिरी उमर दबाए रागे बुढ़ा शवे वस आखिरी वक्त नवस्को अल्लाह तरफ तराउ गर्जा। चावीली मगरिब के तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। नोस मगरिब रा रवान दे आसर पसे मगरिबी नुलाड़े पनाशवे
اول سار کې انور راو کیږي په ترقی چوتزی خيږي او بیا رو را کوزيږي عصر آخری وخت د مازیګر د نور پسې لاړ شي جو پنا شي مغرب شي نه اشاره یو دغه تدا دیو جنوي ول عصر دویم عصر دیو جنوي چې عام طور باندې خلق د مازیګر په وخت کې په غفلت کې مازیګر وخت چې ګوري نو څوک لګیا دی دکانداري کې آخري وخت دی دی وخت کې وس سوداګانی زیات شي د مازیګر مزت قضا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله د مازیګر مونږ چې سړی نه لاړ قضا شو مازیګر مونږ پرېخو کأنما وترا اهله و ماله گویا کې د مال او اولاد هر څه تباشو د دقه سي आवाज پاتې شو قرآن کریم کې الله رب العزت وایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى عام منځونو حفاظت کوي خاص کر د منځنی منځ اگرچہ حالت کې مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي خو یو قول پکې دا دی چې صلاة العصر صلاة الوسطى صلاة العصر دا مازیګر منځ دی دو منځونه ته مخ کې دي او دو منځونه ته رستو دي په منځ کې دی وي نو مازیګر کې د کارونه ډیر شي مازیګر مزته پاتې شي نو د چانه د دکانداري په وجه باندې پاتې شي د چانه د زمینداري په وجه باندې پاتې شي ولې وې دا لک کار دی دا ختمو ما بیا په سبا سر اعظم ودا به حکما د زمبا کاغه بل یو مزدور دی بل یو کار کون کہے ناغم مازیګر کې دا ټول کارونه راجم شي مازیګر مونږ دنه پاتې شي باځه چې کم ناس خلق دي هغه چې مازیګر ټیم شي وې زې الکا واک لزوي چکر لزو نو دې روان شي چکر پارزي نو په چکر کې لاړ شي مونږ هغه پاتې شي په دې دور کې خو بیا زیات د مازیګر په وخت کې چې ګوره نو د مونږ د خلکو نه پاتې کیږي څوک لګیا دي فوټبال کې څوک په والیبال کې څوک په کرکټ کې بدوي څوک په تماشو کې چا کرکټ جوړ کړل ټیم ټورنمنت جوړ کړل او لوب کېږي خلک وته تماشبین وته ناشتي مازیګر مونږ داغې نه په دغه لاړ د چانا په چکر باندې لاړ او د چانا په لوبو کې لاړ د چانا د خپلو حساب کتاب کې آخري وخت دی حساب کتاب بندو آخري نو چې دا پوره کو نو بیا بزو نو مونږ داغې کې لاړ شي نو لاړ تباشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم میں مال و اهل و عیال ټول تباشو ان الانسان لفی خسر یقین انسان په تاوان کې دی ارسه تلاړو نو تاوان کې پریوت کنو بل یو حدیث کې امراضی کله چې انسان مړ شي ملائک و تراشی سوال جواب ته اخلي نو کله چې دې را پاسې وي اگر پاسیدل هغه د عالم برزخ دی دا سره چې سره را پاسی و قبر کې کینی بعض خلک زموږ دا اسه وځ پوجا سلیګای خبرې کوي وې د سر چې په خزمانی ولګي تختبانی ولګي نه ته پته ولګي او زه مړی موي دا پته نه لګي وای
دا خلکو اسی خبرې دي علماء لیکي په دې خبر کې نه کې نه آپ عالم برزخ کی کې نه کم چې دا دغه عالم برزخ ته کله قبر هم وي کله ته عالم برزخ هم وي او زمونږه پښتو کې چې موږ کم شي ته قبر وایو نو په دې کې نه کې نه مختلفو فتاوو کتابونو دا خبر لیکل نو کله چې دنه سوال جواب اخلي نو دته داسې محسوس کیږي لکه مازیګر ده انور پریوتون کې ده نو دې چې کله دې ته تپوس کوي نو ملائک ته تپوس کوي نو دې وایي ما پرې دې ما مونږ نه کړه اول مونږ کوم بیا برستو خبرې کو زمانہ مونږ قضا کیږي نو ددا چې کله د مانزه سره شوق ده مونږ قضا کینا مونږ پرې دینا نو دې با چې کله سوال جواب ته ملائک اخلي نو دې بوته دغه سی وي ما مانزه ته پرې دی وي کله چې دا بل سره ده نو دا وی تاسو ماجل ته اشاره وي حالت سما حساب کتاب کول غواړي حالت کې دکان جارو کول غواړي حالت کې دا کار سر تر رسول غواړي حالت کې چکر لګول غواړي ټورنمنت به شروع شوی او داغه تماشا ما پات کیږي سب کیږي سوګي غټي هغه مزرا نه پات کیږي سوګ لګیانې نو لوبه کوي نو سوګي تماشې کوي نال دکې دې په هغه وخت کې د مر نه رستو چې کله سوال جواب ته اوسته کیږي نو دې هم د وسی وي کم سکه چې ځان د عادت کړل مازیګری کې هغه خبره به حال تکیم کوي نو ول عصر گواه مازیګر یا ان الانسان لفی خسر یقین انسان د خامخا پتاوان کې بل مانم زمانہ گواه دا یقین انسان دے پتاوان کې خسارہ کې څنګه تاوان کې ده زمانہ تاریخ پیدائش گواہ دے تاریخ وفات گواہ دے پدې باندې چې انسان دې یقینا پتاوان کې څنګه تاوان کې موږ هو چې ګورو دې چې کله دنیا تراته نه ایس وسره نو او کله چې دې ته نو کفن خدان سره وی ور کنا نه تاوان شو کو فائدہ شو هر څومره چې خو فائدہ خو شو کنه لګړې پیدا وی وړه وای دا نه وایو د دنیا دا نه وایو چې دې راغله او بربند او ځان سره کفن وی ور نو دا خو فائدہ دا او تاوان نه ده او د دنیا غ نه حسابو خبره چې حسابيږي د آخرت او حسابيږي د چې کله راغله او دنیا ته نو ده بالکل پاک او معصوم او څه ګناه پې نه او چې کله ده واپس روان ده ما تاریخ وفات گواه ده په دې باندې د ګناہوں پیټي تړلې او روان ده نو ګناہوں پیټي تړلې نو دې پتاوان کې ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا دې پتاوان کې دې په خساره کې ده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وسهر انسان په خساره کې ده وینا هر انسان د دین دا کسان ته مستثنا دي چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل یو هغه سره چې هغه قوت علمی ده قوت عملی ده ایمان قوت علمی ده او عمل صالح هغه قوت عملی ده دای کړلی ورپسې تواصو بالحق و تواصو بالصبر بیان کړل د الله د دین او وصیت کړل خلقو ته دکله کېدو بده باندې دا سلو کارونه چې کړلی نه دا پتاوان کې نه ده الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل په الله باندې د الله پر رسول باندې د الله په کتاب باندې د الله په پیغمبرانو باندې د الله په کتابونو باندې الله کتابونه را لګلې موږ وایو آمنت بالله ایمان مې راوړل په الله باندې د الله پر رسولانو باندې
دا الله په کتابونو باندې آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله دا الله په کتابونو باندې دا الله په رسولانو باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې دې ټول باندې زما ایمان دی والقدر خیر و شر من الله تعالی او مسئلہ د تقدیر خیر او شر د الله پلاس کی دي اختیارات د الله دي او والباس بعد الموت د مرن رستو ژوندون دی باندې زما ایمان دی دا بکیږي الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل په الله باندې د الله په صفاتو باندې وعملوا الصالحات عمل صالح کړل عمل د الله په حکم د پیغمبر په طریقه باندې کړل څومره اعمال چې دي هغه کړل د پیغمبر په طریقه باندې موږ دې دی وې زه په خپل طریقه کوم موږ خو کوم په خپل طریقې کوم او خپل طریقه نه منزوريږي یو سره لګیا شي موږ کوي عمل صالح کوي نو موږ د ښه عبادت ته او د ټول نه اهم عبادت ته د ایمان پسې د دې درجه ده موږ زمونږه تبلیغیان رونوي کله چې موږ ایمان راوړ نو د الله ټول احکام موږ باندې فرض شو پای کې اولنې حکم د مانزه دی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله قیامت ورځي اول با حساب کتاب اعمال په لحاظ سره د مانزه کیږي نو چې مونږه صحیح راووت نور اعمال به هم صحیح او چې مونږه صحیح راووت نور اعمال به هم خرابي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل سوچ من صحیح کئی نو فہوا دا منز صحیح کئی نو نور بم صحیح کئی او چکل منز ضائع کئی نو فہوا لما سوا ازیع ناغب دا مانزنا علاوہ چی نور کارون دی اغب نور ضائع کون کی زگا دمگا تبلیغان رونا وی باہرنے زندگی آغا دا مانزا پا صفاتو کی پکار دا جاغز منگراشی نو مون چې څنګه کې نو دا سه بهر زندگی هغه دیم د دې په صفاتو کې راشي نو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل صالح کړل نو عمل صالح سم اعمال چې دی هغه د الله د پاره کول دي موږ د الله د پاره نور عبادت دي د الله د پاره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل عمل صالح ستوي مخکې موږ یو ځای کې ویلو یو غنو زینو کې ویل شي دي عمل صالح دې ته نوې چې ته تو خوي نه ما سوغو شرح و حسنه شریعت هغه جایز کړل شریعت تحسین کړل شریعت وته خوي ناغه ته عمل صالح وي تب عمل صالح دې تم وای بعض خلک به سکه وی زخو غلا کوما صد پارکه زما جماعت په جوړوم وی خلق به بیا منځونه کوي ماته او ثواب ملاوي نو دې ته عمل صالح وی نه عمل صالح نه دی باندې چې راوي نه وي په دلسو شرعي دراهم ته قیمت ورسید د لاس بدن کټ کی تو شریعت خلاف روانه شریعت چې کم تا ته ویل هغه وکا دیوی زو مرسه جوړوم زو جماعت جوړوم داغه لپاره اخلاق کوم نو دا ګناه کوم بعض خلک داسي جماعت جوړوم په حرام باندې خلک بلګیای منځونه بکې ما ته ثواب ملاوي او دا ثوابونه نه ملاويږي بیا اولنې بنیاد دی غلطي خو ده اولنې بنیاد غلط شو نو پسې رستو چې څومره عمارت پاغه باندې جوړيږي غلط بنوانی وران بروانی چاویلی خشت اول چون عاد معمار کج تا سوریا میروت دیوار کجو وای کله چې اولنې خخته معمار مصری کګه کیدی نو دا کده سوریا ستوره پوری دا رواني دا کو دیوال بکو رواني او چې اول نه سیده خو ده نو بالکل سیده ده په مزي کې ده په ګونیا کې ده لا برابر رواني
اج کو دی خو دی کو برامانی یو کو بل شانی یو طرف چوت یو طرف کتای نو دا چې اوسه پورې لاشي راتاویږي دا نه دا بل شان کوږي پردې سه په کې اعلان دي کې واندا غما ولنې خخته خو دې مخ بر بسې شي هي بر نه صحیح کیږي اولنې لاندې خخته دي پردې بنیاد په پردې سه لاندې کړلې انچا لاندې کړلې بابر چروانی هم بدقه پردې انچا زمکه هغه په کې رواني سوریا استوري پورې بناسه غلط رواني نه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو وصیت وکي او بلتا د دین د حق وصیت وکي د حق وینا وکي د حق بیان وکي وتواصوا بالصبر وصیت وکي او بلتا د صبر ولی د صبر به وي کلک شي په خبر باندې په دین باندې کلک شي دوی مدارا په دې کې مصیبت به خلک ته در رسي تکلیفونه به در رسي خلک به ویناګانی کوي غلط تا پسې به خلک خبري کوي نو چې کله خبري کوي کله به تا پسې کله چې حال د بل سړی هغه لګړې طاقتوري دا وزن په علاقو کې پته نه لګي کله علاقو ته سره لاړ شي بیا په جمعات کې سره نه پریدي تبلیغان بلار شي ان د جمعات کې نه پری بسترې والی بار ته گزار کی ولا وزید دې سره نه پریدي ولې هغه سو داغینه غواړي سو داغینه چته چا ډوډۍ غواړي سو غواړي دا یو حق خبره کوي دا خبره کوي او د الله الله طرف ترا شي نو دی وتواصوا بالحق نو وصیت چې د حق کې د حق وینا کې د حق بیان کې نو تاسو به تکلیف در رسول کیږي نو چې تکلیف در رسی ناغي باندې بس صبر کې او ملګرو ته هم د صبر تلقین کې چې صبر کوی خیر دی دا کیږي تکلیفونه رسول کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اوزیت فی الله مالا د الله په دین کې د الله په دین رسول کې څومره تکلیف را کړې شوی دی ما اوزی مثلی احد د زما په شانتي تکلیف یو چانه نه ور کړې شه څومره انبیاء علیهم السلام تیر شي دي د نوح علیہ السلام نے رواخلا د عیسی علیہ السلام پورې څومره تکلیفونه تیر کړلې پیغمبرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مال د ټول نه زیات تکلیفونه راکړې شي دي دانه چې بازي شهیدان کړلی شهادت درجه او ځان مستقل بل ده لیکن چې څومره تکلیفات دي د بدن تکلیف داسې تکلیف خونه ده بدن تکلیف ده ورپسې د مال تکلیف ده ورپسې د عزت تکلیف ده عزت د هر څه زیات دی بیا صورت کې اصول د کامیابی اصول د نجات هغه تذکرہ وا او صلات د عصر تذکرہ دا غیو پکی والعصر گوادم مازیگر یا گواد زمانہ تاریخ پیدائش او تاریخ وفات ان الانسان لفی خسر یقین انسان خامخا دے پتاوان کی عام زمانم گوادا انسان چت روان دی الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصیت کړل او بل تدحق د دین وتواصوا بالصبر او وصیت کړل او بل تد صبر د کله کېدو په دین باندې الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي